نو دوی خو خوشاله شول. مور لور ته وویې عایشې پاسه د پیغمبر علیه صلات وسلام په خپو باندې پرېوځه ګوره ستا صفایي بیان شو. عایشه ډېره هوښیاره ښځه وه، عالمه ښځه وه. نبي کریم علیه السلام ته چې ګرانه وه هسې ګرانه نه وه. انسان چې بل ته ګران ګرځي هغه په خپل ژوند ګران ګرځي، په خپلو اخلاقو ګران ګرځي، په خپل خدماتو ګران ګرځي. انسانان خو ټول یو شانتي وي. یو انسان چې د بل محبوب ګرځي د هغه کردار د محبوبیت وي. عایشه داسې ښځه وه. هغه ورته نه پرېوځم په خپل، ولې زما صفایي پیغمبر خو بیان کړی. یو میاشت پورې خو هغه هم خفه و، موږ هم خفه و. زما صفایي الله بیان کړی، زه به د الله شکر وباسم. د بنده شکر نه وباسم، بندګانو خو زما صفایي نه ده بیان کړی، د الله شکر به وباسم. نه الله فرمایي وړاندې تهمت مسله وه، نو پاک انسان باندې تهمت ولګېږي. نو لږ خیال کوه دې ته وګوره آیا دا انسان د تهمت دی چې ما پې ولګوو؟ د هغه ژوند ته وګوره، داسې مثال د هغه نسب ته وګوره، دا به د چا لور وي، د چا به چې کوم دی ښځه وي، د چا به خور وي، هغه نسب ته وګوره. نو هغه کسان جاو چې دی راتلو کړه بالافک په دروغ، عصبة منکم دا یوه ډله وه ستاسو نه. لا تحسبو تاسو ګمان مه کوئ شر لکم چې دا شر دی ستاسو دپاره، بل هو خیر لکم بلکې دا خیر دی ستاسو دپاره. دونه قرآن پکې راغلی، احکام پکې راغلی. لکل امرئ دپاره د هر یو کس منهم د دوی نه مکتسب هغه چې د کسب کړی من الاثم د ګناه، هر یو په خپله ګناه باندې بار دی. والذي هغه کس دا هغه منافقو تولا کبره چې د مشري کوله د دې لوی جرم، دا لوی جرم خو ده شروع کړی منهم د دوی نه له د دپاره عذاب عظیم عذاب لوی دی. بیا دوی دپاره سزا ورکړی شوې ده. نو دا درې کسان چې د هغوی ته خو دورې ورکړی شوي دي. او د عبدالله ابن ابی په شان کې درې قوله دي. یو قول دا دی چې عودت هم دورې ورکړی شوي دي. دویم قول دا دی چې ده ته ډبل دورې ورکړی شوي دي 160. او دریم قول دا دی چې ده ته نه دي ورکړی شوي. وجه دا ده چې ده به خبرې کولې خو ځان بیا ساته، صریح تهمت بیا نه لګو. لکه یو سړی خبره کوي که نو مجلس کې داسې یوه خبره وکړي چې دا نور پرې راواچوي او دی ترې نه ځان سیټ ته کړي، نو ده به داسې کول. نو دا درې واړه قول د ده په شان کې شته. الله دې مسلمانانو ته زور نه ورکوي. لولا ولنه و سمعتموه کله چې تاسو دا افک واورید ظن المؤمنون ګمان بکړو مؤمنانو سړو مؤمن خذو بانفسهم خیرا په خپل ځانونو باندې د خیر. تاسو به دا مسلمانه ښځه ده داسې چرته هم نشي کېدی. وقالو او داسې به م ویلي هذا افک مبین دا د دروغ کاره. لولا ولنه وجاءوا علیه چې دې راتلو کې په دې افک باندې په دې دروغو باندې باربعة شهدا څلور ګواهان. تا تهمت ولګوه څلور ګواهان پیش کا. فإذ لم يأتوا بالشهداء چې کله دې راتلل نه کوي په ګواهانو فاولئک عند الله هم الکاذبون دا د الله په نزد دروغجن دي. ولولا فضل الله علیکم ورحمته کنه وی فضل د الله او د الله رحمت نه په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت کې لمسکم تاسو ته برسېدلو فيما پاغه خبرو کې افضتم فيه چې تاسو پکې ننوتي عذاب عظیم، تاسو ته عذاب عظیم رسېدلو. استلقونه کله چې تاسو دا خبره اغستله بالسنتکم په خپلو خلو، یو کس په خبره په خلو کې بلې تنوالي. تلقونه تلفظونه تاسو په خلو کې دا خبره اغسته دی یو بل نه، تاسو تلفظ کو په دې باندې. وتقولون تاسو خو بافواهکم په خپلو خلو ما لیس لکم به علم چې هغه ستاسو په علم نو. وتحسبونه هینه تاسو ګمان کو د ورکوټې خبرې چې دا یو عام معمولی خبره ده. وهو عند الله عظیم دا د الله په نسبت دی لویه خبره وه. ولولا ولنه اذ سمعتموه چې تاسو دا واورېدل نو قلتم تاسو به ویلو ما یکون لنا نه دي مناسب زموږ دپاره ان نتکلم بهذا چې مونږ خبرې وکړو په دې. سبحانک پاکي د ستا دپاره هذا بهتان عظیم دا دی بهتان لوی. یعظکم الله الله نصیحت کی تاسو ته ان تعودوا لمثله چې تاسو واپس شئ د دې مثل ته ابدا همیشه. الله نصیحت کوي چې تاسو بیا داسې خبرې ونه کوئ. ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان. ویبین الله بیانوي الله پاک لکم الآیات تاسو ته آیاتونه والله علیم حکیم الله پوهه دی حکمت والا دی. ان الذين بشک هغه کسان یحبون چې دی خوښي ان تشیع الفاحشه چې خوره شي بهایي. فی الذین آمنوا په مؤمنانو کې لهم دوی دپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی فی الدنیا والآخره په دنیا او په آخرت کې. والله یعلم الله پوهیږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ. ولولا فضل الله علیکم کنه وی د الله فضل په تاسو ورحمت او رحمت نه وی وان الله بشک الله پاک رؤوف مهربان دی.
لولا فضل الله در پر جزاء محذوب ده د الله فضل او د الله رحمت نه ویل عذابکم تاسو ته به عذاب درکړو خدا عذاب نه درکې ځکه وان الله بشک الله رؤوف الرحیم ډیر زیات مهربان دی یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان ولو لا تتبعوا تاسو تابعداري مکوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان ومن يتبع چې څوک تابعداري وکړي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان فإنه یأمر بشک د امر کوي بالفحشاء فبحیاء باندې والمنکر او په منکر باندې ولولا فضل الله علیکم کنه فضل د الله پاک ورحمته رحمت د الله نه ما زکا منکم نه به پاک کړه استاسو نه من احد یو کس ابدا همیشه ولكن الله يزكي من يشاء لیکن الله پاکي چاله چې خو خشي والله سميع عليم الله اوریدون کې دی او پوهه دی صدیق رضی الله تعالی عنه خپل دغه ترور زوی سره لکه نه لګی شو چې ګوره د ترور بچیا تا ایله چې کوم د زما په لور باندې تهمت لګو د مخ کې سره ډېر احسانات کول تا سبا اینده احسان ونه کوم الله فرمایي کله داسې انسان نه کوتاهي وشي نو خیر دغه نه کوتاهي راله تاسو خپل احسانات په چا ما بندوي نو صدیق ته قسم حکم دی تخپل احسان په چا ما بندوا ولا یاتلی او کمې د نه کوي لا یاتلی لا یقتصروا کمې د نه کوي اولو الفضل خاوندان د فضیلت منکم استاسونه دله فضیلت د په دین کې د لوی عالم دی دله فضیلت د په دنیا کې مالی وسیم کیږي نو ته مکه موا سشه مکه موا وساعت او د فراخه د مال ایوتو چې دی ورکړو کې اول القربا خپلوانو ته مستح ابن اساسه د مستح اول قربا کې اوم دی والمساکین او د مسکینانو کې هم دی والمهاجرین او مهاجرو کې دی په سبیل الله د خپل احسانات مبندوا وليعفو دید معفو کی وليصفحوا مخدتنا والی الا تحبون تاسو نه خو ای یغفر الله لكم چې الله تاسو ته بخنو کی صدیق سے بفرمایل بالکل ما معاف کو سبوت نویم د مخ کې پشان بو سره احسان کوم والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی ان الذين بشکا کسان يرمون المحصنات چې دوی تهمت ولګي په پاکو خزو باندې الغافلات المؤمنات چې دا غافل دي د بد عملونه ادا بد عملی پیجن هم نه دا مؤمن دي لعنوا فی الدنيا والاخره په دې خلکو لعنت دی په دنیا او په آخرت کې د نورو چې کنده په خپل ځای باندې سزاګانې وي بعضې دا خصوصا د دې واقعي سره لګي چې دا د پیغمبر په حرم باندې تهمت دی نو ځکه الله فرمایي لعنوا فی الدنیا په دې باندې لعنت دی په دنیا او په آخرت کې نه هغه تشیع چې هغوی بیا حضرت عایشه په نورو باندې د بدګمانۍ خبرې کوي د دې آیت مصداق د چې لعنوا فی الدنیا والآخرة دا دنیا آخرت کې لعنتیان دي ولهم دوی دپاره عذاب عظیم عذاب دی لوی یوم تشهد علیهم هغه ورځ چې ګویي به کوي په دوی باندې السنتهم د دوی ژبې و ایدیهم د دوی لاسونه وارجلهم د دوی خپې بما کانوا یعملون په هغه څه چې دوی عمل کو یومئذ په دې ورځ باندې یوفیهم الله دینهم الله به دوی له پوره ورکړي خپله بدله جزا الحق حق ويعلمون دی پوهیږي ان الله بشک الله هو الحق المبین د الله پاک حق دی او مبین ښکاره کوونکی د احکامو الله وی تاسو یوازې حضرت عایشې ته کتل یوازې مو درته ولې کتل لږې دې خاندان ته خو مو ګورئ که دا د چا لور ده دا د چا په ټبر کې ده د چا حرم دی هغه ته خو مو ګورئ که نه الخبیثات للخبیثین الخبیثات دا صفات دي نه موصوفه تر وبسه الکلمات الخبیثات خبیثې خبرې للخبیثین د خبیثو سړو د پرې پلیتې خبرې دا پلیت سړي کوي یا النساء الخبیثات خبیث خزی دا د خبیثو سړو د پاره یو پیغمبر نعوذ بالله خو خبیث نه پاک انسان دی پلیت خزا الله ولی ور کړی دا کلمات و تروباسی نساء و تروباسی الاعمال الخبیثات عمل و تروباسی الاعمال الخبیثات خبیث اعمال للخبیثین دا د خبیثو سړوی والخبیثون والاعمال الخبیثون والرجال الخبیثون خبیث سړي خبیث اعمال للخبيثات للنساء الخبيثات دا د پاره د پلیت او خزوی والطيبات من الكلمات الطيبات والاعمال الطيبات والنساء الطيبات پاک خزل طيبين للرجال الطيبين د پاره د پاکو سړوي والطيبون الاعمال الطيبون پاک اعمال او دارنګ چې کوم د طيبات نو د نساء طيبات دا پاک خلق د پاکو د پاره اولئک دا کسان مبرؤون دا جدا دي مما یقولون هغه چې دوی وایي لهم مغفرت دوی د پاره بخنه د ورزق کریم او دوی د پاره د رزق خیستا
حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په خپل څو سيزونو باندې فخر کو. دا به هرې بیبي خپل ځان خپل حیثیت سره زما خپل حیثیت داسې دی په خپل هغه بیا فخر کوم. د حضرت زینب بچ څنګه فخر کو سورۃ احزاب کې دا واقعه را روانه ده. نور دې مخزي کړي دي خو زما د نور خزو بیس کې ډېر فرق دی. د نور خزو نکاحونه شوي دي نکاح له پلار کړي دا رورې کړي تربورې کړي. زما نکاح پلار تربور نه ده کړي زما نکاح الله کړي دا. هغه دا فخر کو حقیقت چې دا د زینب شان بیا پیغمبر علیہ السلام دا نور دیم خزی دا پلان کې دا واحد زیمه چې زما استاد یو نیکه بچیو خو تر لور و د یو نیکه بچیو چې کم دی دا نور استاد نیکه بچی خو نه دی. نو هغه به په خپل ځای فخر کو. او حضرت عائشه به ډېر د فخر سيزونو دا به ما داسې صفات دي چې دا په نورو کې نشته. یو د واده نه وړاندې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته د حضرت عائشه تصویر الله راولېږه خوب کې. ستا به دې سره نکاح کېږي سنن ترمذی کې روایت دی. دریش په نبی کریم علیه السلام خوب کې کته ریخمو په کپړه کې تصویر او ته اوخولې شو ستا به دې سره نکاح کېږي چې ما ته پرده واړوله چې ما وکته نه ستا تصویر ما وی چې د الله د خوانۍ نو انشاءالله وبشي. دا واحد عائشه و چې دا وېده نه واده نه مخکې الله دغه تصویر پیغمبر ته ښولې درې شپې. دویم دا فرمایي چې دا څومره پیغمبر علیه السلام ودونه کړي تمامې کونډې کړي دي. واحد دغه یو بیبي ده چې دا پیغله ښځه کړې ده. څلورمه دا ده چې نبی کریم علیه السلام چې د دنیا نه رحلت کو نو پیغمبر علیه السلام سر مبارک زما په سینه کې پروت دا زوم چې دغه سر مبارک زما په سینه او څلورمه دا ده چې زما په کوډاګۍ کې دا پند دی. دا د پیغمبر علیه السلام چې کوم روزه مبارکه ده د حضرت عایشې کوډاګۍ وه. او پنځمه دا ده چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته جبرئیل هغه موقع باندې هم راغلی دی چې په یو کمبل کې د عایشې سره ناست دی. د بلې بیبي سره په کمبل کې چې ناست دی نو جبرئیل نه دی راغلی او د حضرت عایشې سره په یو کمبل کې ناست دی او جبرئیل په دې موقع هم راغلی وحی راوړی. او شپږمه دا ده چې الله زما صفایي بیان کړې ده. الله صفایي بیان کړې دوه رکوع پکې راغلي. او اومه دا ده چې الله زما سره وعده هم کړې ده له مغفرة و رزق کریم. دا را سره وعده هم کړې ده. نو حضرت عائشہ د ډېرو صفتونو ښځه وه. د دې وجې نه د حضرت عائشې دوه قسمه زندگی ده. یو دا ژوند دی چې کوم په دې واقع کې اوس بیان شو او دویم د دې نه علاوه د هغې ژوند دی. کوم چې دغه زندگی چې دا واقعه ده نو په دې واقع کې الله د هغې صفایي کړې ده. نو د دې وجې نه د دې نه بعد خیال وهم کول دا کفر دی ځکه د قرآن نه انکار دی. او د دې واقعې نه علاوه حضرت عایشہ یوه صحابیه ده. بیا چې څنګه عامو صحابیاتو حکم او حیثیت دی هغه د مور بیا حضرت عایشې هم دی. هر کله چې د بد عملو متعلق احکام بیان شول اوس دا سد باب ورته وایي. ذرایع بندوي چې ستاسو لار بد عملو ته بندي شي. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان ولو لا تدخلوا بیوتا تاسو مداخله کې کورونو ته غیر بیوتکم غیر د خپل کور نه. خپل کور د ورځي د بل کور ته مو ورځه چې دا خو مې د تره کور دی او نیغ ور روانې هلته په کټ کې مولې کښېنې نیغ روانې او دا مې د کاکا او دا مې د ماما او ترور کور مې دی پردا د پردی کور دی دې ته به داسې نن نه وځي. لا تدخلوا غیر بیوتکم حتی تر دې تستأنسوا چې تاسو اجازه وغواړئ وتسلموا سلام واچوي علی اهلها د هغې په اهل باندې. د کاکا او د ماما او د خوري کور ته ورځې نو نیغ من نه وځه دروازه وټکوه السلام علیکم ادخلو جی درشمه. هغې دننه پته ورغله الله ماماجي راغلی ماماجي راځئ راشئ بیا لاړ شي. او که دننه نه د تره زوی دی ماما دی خوری دی اواز یې وکړو یاره ماماجي څوک کور کې نشته مه راځه ښه بس ځه. شریعت د اسانې خبرې دي. زمونږ په پښتو کې داسې ماما ته ووایه چې ګوره لا اوسګار نه یو ته بیا بل وخت راشه اوس کور کې څوک نشته ښه اوس د خوري په کور بند شومه بیا به په ژوند هم نه درځم ښه. که دارنګې کاکا وته چې کوم د وراره په کور کې لا څوک شتې نو یا زه ټیک نیم بیا بل ټایم راشه ښه کاکاجي اوس زما ملاقات هم نه مني
به د عمر پریدوخه دا تمام من دي دا دغه کور دی ته به راغلی ټیک د الله د سره خو که خو دا هغه خپل کور او ژوند ته پرېږدوه که تعالی ملاقات درکوي په کور کې څوک وي ملاقات درکوي جو ټیک ده یا ملاقات نه درکوي یا په کور کې څوک نشته زنانه دي مه راځه که نه نو اجازه به غواړې بیا چې ورننوځې بیا به سلام اچئ دا پاک ژوند دی ان تر دې چې خپل کور ته ننوځي نو به داسې ډایرکټ نه ننوځي سلام به اچئ لږ شانتې به غاړه تازه کړې یو صاحب وی د الله پیغمبر خو کور کې به صرف مور درو زه به د مور ته چې راځم نو به غاړې تازه کوم او سلام او د اجازې به غواړم او نو مور مې دا وی چې ته راشې او دا مور داسې بې حجابه نو ته غواړې چې مور داسې ویني دا خو کور دی مور به ته مثال ناسته را چې کوم دی اودس ماتوي اودس کوي استنجا کوي یا کپړې بدلوي او ته داسې ډایرکټ راننوتلې نه یا ته دا خوښې چې مور داسې ویني دا مور داسې خوښې چې تی ویني که د مور د خدا سے به نه راځي مخکې لږ شانتې غاړه تازه کړه لږ شانتې کشکړپ وکړه چې کور زنانه پوه شي چې څوک راغله نو غیر بیوتکم حتی تستانسوا وسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم دا د غوره ستاسو دپاره لعلکم تذکرون چې تاسو نصیحت قبول کړئ فإن لم تجدوا فیها که تاسو نه مونده په دې کور کې احد یو کس څوک شته نه فلا تدخلوها تاسو مه ننوځئ حتی تر دې پورې اذن لکم چې تاسو ته اجازه وکړې شي وإن قیل لکم که تاسو ته ویلی شي ارجعوا واپس شي فرجعوا واپس شي هو ازکا لکم دا پاکوالی دی ستاسو دپاره والله الله پاک بما تعملون علیم چې تاسو عمل کوئ په دې دی پویا لیس علیکم جناح نشته په تاسو ګناه ان تدخلوا بیوتا چې تاسو داخل شئ کورونو ته غیر مسکونة چې هغه د اوسېدلو نه وي فیها متاع لکم هلته ستاسو پکې پیدا وي منډۍ ته ورشي د منډۍ په ګېټ کې چې کوم دی لکه صاحب اجازه درشي نو په منډۍ کې خو څوک اجازې نه غواړي مارکیټ کې څوک اجازې نه غواړي هلته خلک ورځي دي کې خلک سوداګانې کوي نو دا د چا اوسېدلو ځای خو نه دی والله یعلم الله پوهیږي ما تبدون چې تاسو ښکاره کوئ ما تکتمون هغه چې تاسو پټوئ الله د اهتمام دپاره نظرونو یې خیال ساتئ نو قل للمؤمنین ووایه مؤمنانو ته یغضوا من ابصارهم چې دوی ښکته کړي خپل نظرونه ویحفظوا فروجهم او دوی حفاظت کړي د خپلو شرمګاهونو ذلک ازکا لهم دا دی پاکوالی دوی دپاره ان الله بېشک الله خبیر خبردار دی بما یصنعون هغه چې دوی کوي وقل للمؤمنات دا نظر دومره اهم سیز دی چې د سړو خبره بیله ذکر کیږي او د ښځو خبره بیله ذکر کیږي یعنی سره دی نه چې احکام د سړو د ښځو یو ځای بیانېږي دا لومبنې ورانې د نظر نه شروع شي ځکه خو تاسو وایي دا هغه شی دی که نه نو وایي دې مؤمنو ښځو ته یغضضن چې دوی د ښکته کړي من ابصارهن خپل نظرونه ویحفظن فروجهن دوی د حفاظت کړي د خپلو شرمګاهونو ولا یبدین دوی د نه ښکاره کړي زینتهن خپل ښایست خپل ښایست د نه ښکاره کوي نه ښایست ویلی شي غم خادې لځي نو ته به خپل ښایست نه ښکاره کوي چې مثال ښه د ډیکوریشن کپړې دي کړي دي او چې غم خادې لځي نو تمام کالي دي اچولي دي چې خلک د تماشې کوي داسې به هم نه کوي او ځینې فرمایي دا دې نه مراد محل د زینت دی محل د زینت دا دی چې خلک زنانه په غاړه باندې هار اچوي نو په ګریوان باندې چې کوم دی هار راشي دا ګریوان به ته نه ښکاره کوي چې څوک یې ویني محل د زینت څه دی غوږونو ته والې اچوي سر باندې ټیکه اچوي نو ته به د غوږونو او دا سر چې کوم دی تندی خلکو ته نه ښکاره کوي چې خلک یې تماشه کوي دا محل د زینت دی دا صرف د خاوند دپاره دی الا ما ظهر منها مگر هغه چې دی نه ظاهر وي کم چې ظاهر وي نو هغه خیر دی ظاهر وي څه معنه چې ته چېرته ځې نو خامخا تا خو برقه به اچلي نو برقه خو به خلک کیني تا به څادر او پړونه په سر کړي نو هغه پړونه خو به خلک کیني تا بوټان اچولي د بوټان خو به د خلک کیني دا ښکاري دا پټیږي نه نو که دا ښکاري نو خیر دی ولیضربن دوی دې راواچوي بخمورهن خپل پړونې علی جیوبهن په خپلو ګریوانونو باندې د عربو عامه طریقه به دا وه چې په دې سر به پړونه واچو نو په دې یو طرف او په دې بل طرف به ښکته اویزان نو الله وایي داسې اویزان یې مه پرېږده چې په دې سر یې واچې نو بیا دا یو طرف داسې راواړوه په دې بل باندې چې مخامخ سینه او مرۍ دا دې پټه شي یوازې اویزان مه ګرځوه علی جیوبهن په خپلو ګریوانونو ولا یبدین دی د نه ښکاره کوي زینتهن خپل ښایست لاس پې به نه ښکاره کوي دارنګې سر او تندی به دا نه ښکاره کوي دا به څوک نه ییني الا لبعولتهن مگر دا که ییني نو صرف خاوند به ییني
دا چند کسان د دوی نه پرده ماته ده، دا د پردې والا خلک دي، دوی نه پرده ماته ده. د دوی نه پرده ولې ماته شوله؟ نو وجه دا ده چې دا ضرورت دی، دا د کور خلک دي، دا د خسخر دی، دا رور دی، دا چې کوم دی خوریی دی، دا وراره دی، په کور کې اوسېږي. دې نه چې پرده کې نو حرج دی، کېدی نه شي. نو ځکه الله دوی نه پرده ماته کړه. او دویمه دا ده چې دا پردې خو دې دپاره دي چې بدعملي بنده شي، او د دې خلکو نه د بدعملۍ څخه خطره نشته، ځکه دا خو په خور باندې ځان وجني. ورور په خور باندې، دارنګه خوریه په ترور باندې، دا په یو بل ځان وجني. نو د دې وجې نه د دوی نه خطره نشته، ځکه پرده ماته شوه. نو پرده نشته خاوند دپاره آبائهن یا پلرونو د خاوندانو، پلار د خاوند صحیح سخر، او آبائی بعولت او آبائهن پلرونو د دې ښځو، او آبائی بعولتهن یا پلرونو د خاوندانو سخر نه پردني، او ابنائهن یا زامن د دوی، او ابنائی بعولتهن یا زامن د خاوندانو، د خاوند زوی دی نو بنځې، او اخوانهن یارونه د دوی، او بني اخوانهن یا زامن درونه یعنی وریرونه، او بني اخواتهن یا زامن د خویندو خورین، او مما او یا چې کوم دی د دوی چې کوم خورین دي یا د هغوی بچي دي، او ما ملکت یا هغه چې مالکان وي ایمانهن. ما ملکت ایمان نه څه مراد دی؟ نو ځینې حضرات تعمیم سره ذکر کوي، عامه ده. نسائهن کې بعضې تعمیم ذکر کوي، بعضې په دې کې هم تخصیص ذکر کوي. نسائهن ښځو نه پردې نه، بعضې فرمایي ښځو نه خو ښځه مسلمانه د کافر نه به ستر کې. او ما ملکت ایمان څوک په تعمیم سره وایي که غلام دی او که وینځه ده، لیکن احناف دلته صرف وینځي اخلي. او دلیل سعید ابن مسیب صاحب تابعی دی، هغه فرمایي په دې دوکه نه شي، د ما کې تعمیم نه دی، ګوردې ته مراد وینځي دي، د هغو نه پرده نشته، غلام نه پردی. او التابعین یا هغه چې تابع بغیر اولی الاربة چې هغه خاوندان د حاجت نه من الرجال د سړو نه، داسې سړی چې هغه د ښځو نه حاجت پوره کول والا نه، هغه به څنګه یا خسی دی، یا داسې کس چې هغه شیخ پانی دی، دونه بوډا دی چې هغه په دې قصو نه پوهېږي، یا چې کوم دی هغه بېوقوفه دی، د ښځو او د خاوند په دې تعلقاتو نه پوهېږي، نو که د هغې نه هم پرده نه. او الطفل الذین یا هغه ماشومان لم یظهروا چې دا نه دي خبره علی عورات النساء په شرمګاونو د ښځو باندې، داسې ماشوم چې هغه په دې قصو نه پوهېږي، د هغې نه هم پرده نه. ولا یضربن دوی دې نه راچوي بارجلهن خپلې خپې، په لار باندې مزل کې دا خپه ځمکې ته په درب مه راچوه، ځکه تا به پینځیب اچولي، هغه به شړنګ نه کوي. پینځیب به اچې خاوند دپاره، خپل کور کې پینځیب اچولی شي خو بهر نه. مختصر مسله دی دا سپتري او زنانه په یو پټه پسې دا وتړي، بیا د خپلې خپې نه تاوي، نو دغه ته پینځیب وي. دا پتري چې کوم دي نو که بالفرض داسې وي چې دا ډډ وي او دننه په دې کې یا ګولۍ یا پکې چې کوم دی څه اوسپنۍ چې هغه په منځ کې خوځېږي، لکه څنګه چې غاګي وي، څنګه چې ګنګړي وي، داسې څیزونه چې منځ کې بل شی وي دا ډډ وي، د دې نه پینځیب جوړول خپې ته اچول حرام دي، ځکه دا د جرس حیثیت دی او دا منع دی. دویم دا چې پینځیب جوړی چې هغه پتری وي، منځ کې ډډ نه دی، یعنې ډډ دنب کې سپراته نه دي، خو صرف پتری دی. دا پتری چې کوم دی ته یو پټه پسې وتړي او بیا چې دا پتری ډېر دي نو یو پتری د بل سره لګېږي او د هغې نه شړنګ کوي، نو داسې پینځیب زنانه استعمالولی شي. لہذا زنانه دا پتری د یو پټې پسې وتړل، دا څیزې برابر کو بیا د خپې نه تړي او هغه دا شړنګ کوي، نو په کور کې اچي او خاوند ته شړنګېږي، نو بالکل ټیک ده، جایز ده. اوس د په خپه کې اچلي دي، شړنګ خو کوي، خو اخوا په کلي چم کې کار پیدا شو، ډایرکټ بله کور ته روانه شوله، وی خیر دی چې په دې چم کلي کې ځي، دا خپه چې کوم دی په درز ځمکې ته مه راچوه چې په دې کوڅه کې شړنګ مه کوه، ای به خپه کې لاړه شه، او په دې کوڅه کې به تې شړنګ نه وباسې، دا به صرف په خپل کور کې خاوند سره داسې کوي. لیعلم دپاره دی چې معلوم شي ما یخفین هغه چې دی پټوي من زینتهن خپل ښایست. وتوبوا الی الله جمیعا تاسو توبه وباسئ الله ته ټول ایها المؤمنون ای مؤمنانو لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. وانکحوا الایام تاسو نکاح کوئ لونډانو لره منکم ستاسو نه. ایاما د ایمون جمع د بې واده کس ته وایي، نو که سړی دی بې واده او که ښځه ده بې واده دې ته ایام وایي، دې له تاسو ودونه وکئ. بس صالحین او هغه چې صالح دي من عبادکم ستاسو د غلامانو نه، غلام دی هغه کې صلاحیت دی دلم واده وکړه چې پاک شي.
و ایمائکم او د وینځو ستاسو نه یکونو فقراء کدی وی غریبانان یغنیهم الله الله بدی مالدار کی من فضله د خپل فضل نه دا غریبانان وینو الله به مالدار کی یا په دې بنیاد باندې چې مخکې خو دې سړی کار نه کو اوس چې واده وکړو نو اوس ورته چې کوم دی پیټه په شاش اوس سره غم او فکر پیدا شو اوس به مزدوري کوي نو خامخا به پیسې پیدا کړي دا دنیا د مهنت به غواړي او بې واده هلک خو دې څیزونو پر واده کې خو ګرځي چې واده شو نو اوس د پلار خبره نه منله د مور نه منله اوس چې ته دا ناوې په غوږ کې وي شبا ګوره سبا به ترکاري راوړې ښه نو هغه ته خو کړت نه شي کولی نو په خپله به مزدوري کې نو چې مزدوري مالداره به شي نو دویمه دا ده چې دا رزق دا د قسمت خبرې وي کیدای شي مخکې ستا په قسمت کې رزق دومره نه و اوس چې د واده وکړو او الله د هغه په قسمت کې اچولي نو ډېرې زنانه داسې وي چې هغه واده وشي الله د هغه په قسمت کې څیز اچولی د خاوند مخه کوله وشي نو ډېر چې کوم د دنیا پیسې وګټي یغنیهم الله من فضله والله الله پاک واسع علیم پراخ علم والا دی اوس یو سړی داسې دی چې هغه سره هېڅ هم نشته وای چې هېڅ د سره نشته نو بیا رښتې مه کوه ښه پردی دوره مه شرموه او ته خیر دی چې کوم د خپل ځان محفوظ ساته لږ خواري محنت وکړه لږې پیسې پیدا کړه ځان له کټ بستره پیدا کړه ځان له کور کمره پیدا کړه د واده چې کوم د خبره مهرونه دا څیزونه پیدا کړه لږ همت وکړه که نه خو چې دا دې نه پیدا کړي نو پردی لور هم مه شرموه ځان هم مه شرموه بیا د خپل ځان حفاظت کوه حفاظت یې دا ده چې روجي نیسه بیا چې خواهشات دې کنټرولي ګناه درنه کېږي وليستعفف الذين وزان د پاک وساتي هغه کسان لا یجدون نکاح چې دا غي وس نه کیږي د نکاح کول چې کم دی دا خو بار سړی غواړي خو لازمي خبر ده چې پښتو کې وی کنه چې واده خو آسان دی خو دا ټکه ټوکه ولا ګرانه ده نوم خو آسان دی خو دا ټکه ټوکه پوره کول دا آسان کار دی حتی تر دې پورې یغنیهم الله چې الله یې مالدار کړي من فضله د خپل فضل نه والذین هغه کسان یبتغون الکتاب چې دوی لټوي کتابت مما ملکت ایمانکم هغه چې مالکان وي ستاسو لاسونه ستا غلام دی هغه دونه پیسې به درکړم ما سره کتابت وکړه چې زه آزاد شم دې ته کتابت وایي ټیک دی فکاتبوهم تاسو دې سره کتابت وکړئ ان علمتم فیهم خیرا که تاسو معلوم کړی په دې کې خیر دا معنی چې کتابت ورسره وکړم نو دې پیسې پیدا کوي او خیر دا معنی چې اوس د آزاد کم نو دا به ښه سړی وراني به نه کوي او که نه ستا په علم کې دی چې اوس خو غلام دی بند دی خو که مې آزاد کړو نو دی به غټ ډاکوي که مې آزاد کړو نو دا به لوی غلي بیا مه آزادوه همدقسې غلام صحیح دی ان علمتم فیهم خیرا وآتوهم تاسو ورکوئ دوی ته من مال الله مال د الله د یو غلام دی آقا سره کتابت وکړو دی بل مالدار ته وایي زکات الله ورکړه چې دی خپل قرض په خلاص کړي الذي هغه آتاکم چې تاسو له درکړې ولا تکرهو او تاسو اکراه مت کم کوي پتیاتکم په خپل وینځو باندې علی البغاء په بد عمل داغه وخت کې به خلکو بعضې داسې خلکو وینځي بیا واغستې ماښام به ماله دونه پیسې راوړې ښه که ته د ورځې څه کې هغه کوه په ځان باندې خلک چې که ته څه کې هغسې کوه ماله پیسې پیدا کوه نو الله وایي داسې مه کوئ ان اردنا تحسنا که دوی اراده و تحسن د ځان د حفاظت دا تقید اتفاقي ورته وایي هغه د ځان حفاظت غواړي که نه غواړي خو ته په وینځه بد عملې نه کې لتبتغوا د پاره دی چې تاسو ولټوئ عرض الحیات دنیا سامان د ژوند د دنیا ومن یکرههن چا چې اکراه وکړه په دوی باندې فإن الله بشک الله من بعد اکراههن پس د اکراه نه غفور رحیم بخونکی مهربان دی ولقد انزلنا الیکم تاکي سره ما نازل کړي تاسو ته آیات مبینات آیاتنا واضح ومثلا من الذین مثال د هغه کسانو خلو چې تیر شوي من قبلکم ستاسو نه مخکې وموعظه او دا نصیحت دی للمتقین د پر د پرهیزګارانو د مخکینو مثال می تاسو ته بیان کو همداسې تهمت ولګېده په حضرت مریم باندې صفائی بیان کړه یو ماشوم عیسی علیه السلام صفائی بیان کړه داسې تهمت ولګېده په یوسف علیه السلام باندې یو ماشوم د زانګو د هغې صفائی بیان کړه نو دا په ماشومانو هغې دا صفائی وکړی شوله او د پیغمبر علیه السلام د احترام په بنیاد باندې د هغه په کور والا باندې تهمت ولګېد الله یې صفائی بیان کړه دا مثالونه دي تهمتونه لګېدلي نو الله یې صفایانې بیان کړي او د بخاری حدیث کې د جوریج واقع سره هم یو ځای شوی ده چې په هغه تهمت ولګېده نو ماشوم د هغې صفائی بیان کړه الله نور السماوات والارض الله نور د اسمانونو د ځمکو دی نور دا مصدر دی په معنا د فاعل سره الله منور السماوات والارض روخانه کوونکی د اسمانونو د ځمکو دی
مزین د اسمانونو دی چې اسمان یې ښایسته کړی دی ځمکه یې ښایسته کړې ده مثل نوره مثال د رڼا د الله پاک کمشکاتین دا پشان د طاق دی فیها مصباح چې په دې کې ډیوی المصباح دا ډیوه فی زجاجه دا په شیشه کې الزجاجه دا شیشه دا داسې صفا ده کانها کوكب گویا دا ستوری دی دریون پړقېدونکې یوقد دا بلیږي من شجرة مبارکة د ونې برکتینا د ونې نه ډیوه نه بلیږي بلکې دلته سره مضاف حذف دی من زیت شجرة د تیلو د هغه ونې نه مبارکتن زیتونتن چې دا د زیتون ونه ده د دې ونې نه بلیږي الله مثال ذکر کوي دیوال دی دا دیوال ستا بدن دی په دې دیوال کې طاق دی نو ستا په بدن کې سینه ده او په دې طاق کې ډیوه ده ډیوه ستا اړه دی او په دې ډیوه چې کوم دی په شیشه کې ده شیشه چې کوم دی ستا هغه نورانیت دی دړه چې دا په خپله پړق کوي خو که دې ته تیلی ورته کړي نو دا تیل ښه وروالی دارنګې ستا هغه استعداد صلاحیت چې د داعي دعوت ورته ورسېدو هر انسان کې دا صلاحیت وي نو هغه په جوش کې راشي ایمان قبول کړي دغه ونه لا شرقیة ولا غربیه دا خو نه ده په طرف د مشرق کې نه په طرف د مغرب کې دا په طرف د مشرق کې نه ده چې سحر په دې باندې نور وي خو مازیګر نه په مغرب کې نه ده چې مازیګر په نور یو په سحر کې په نه لا شرقیة ولا غربیه نه داسې ده چې په دې همیشه نور وي د نور د وجې نه وچه شي نو دا په دې بیابان کې ده شام علاقې باندې دادي او چې نه شرقي نه غربي نو داسې ځای چې په ده باندې نور ښه په خپل ټیم باندې مناسب لګي نو پیداوار او تیل یې صحیح وي یکادو زیتها قریب دی چې د هغه تیل یودوي او چې دا رڼا ورکوي ولو لم تمسسه نار که ونه رسېږي ته اور نور دا رڼا ده علی نور د پاسه د نور رڼا نه یهدي الله لنوره هدایت کې الله د خپل رڼا دپاره من یشاء چاله چې خوښه شي ویضرب الله الامثال بیانوي الله مثالونه للناس انسانان دپاره والله بكل شیء علیم الله په هر څیز دی پویا په دې موخه الله درې مثاله ذکر کړي یو د ایمان دپاره کم چې دلته بیان شو دا د ایماندارو مثال دو مثال د غیر مسلمو مخکې را روان دي اوس دا د ایماندارو مثال چې دا بیانېږي دا رڼا به د کوم ځای نه حاصلېږي فی بیوت دا د هغې سره مربوط دی دا رڼا چې میلاویږي دا په کورونو کې میلاویږي په کوم کور کې میلاویږي اذن الله چې الله حکم کړی ان ترفع چې دا اوچت شي دا جوماتونه دي الله وایي دا جوماتونه تاسو اوچت کوئ تعظیم یې کوئ دا رڼا به تا ته په جومات کې میلاویږي اوس دا مسله د جومات ته راشي چې ته مونځ کېږي ته به پکې مونځ رڼا به ته میلاو شي جومات ته راشي تعلیم به شروع پکې یو حدیث به زده کړي جومات ته راشي قرآن به ویلی شي د قرآن تلاوت به کېږي څه ټکی به زده کړي خو جومات ته چې نه راغلی خو تا ته خو څه نه میلاویږي فی بیوت ویذکر فیها یادېږي په دې کې اسمه نوم د الله یسبح له تسبیح وي د الله دپاره فیها په دې کې بالغدو والآصال سبا بیګا رجال دا فاعل د یسبحو دپاره دی دا تسبیح په جوماتونو کې څوک وي رجال هغه کامل سړي لا تلهیهم چې غفلت کې نه اچوي دوی لره تجارت ولا بیع او نه خرڅول اغستل عن ذکر الله د الله د ذکر نه دا په رمضان کې چې دا خلک وي دا سیزن دی که نه او دا هر یو چې کوم دی د 2 روپو څیز په شپږ او په 10 خرڅوي دا تاسو نه شئ خرڅولی په دې رمضان کې چې کوم دی څوک په قرآن دوکان نه بندوي وي دا زموږ ټیم دی نو په 3 بل او په 4 او په 5 چنده باندې په دې میاشت کې هغوی ګټې کوي دا تاسو نه شئ کولی تاسو هم کولی شئ د ملګرو ته هم چې د دنیا دا کار څه ګران نه دی که هر سړی کولی شي عالم هم کولی شي طالب هم کولی شي او د دې نه موږ ښه هوښیار یو د دوی نه موږ ښه چې کوم دی هوښیار هم یو هر کار کولی شو خو بند کړي د الله دین چې دا خو د دنیا پسې روان دی چې موږ هم روان شو نو اخر دا دین به کوي څوک دا به زده کوي څوک نو دغه دین او درسونو مدرسو جوماتونو دې بند کړي یعنې دغه د جومات خدمات نه وي درسونه نه وي د دنیا په کار کې زموږ دا خلک څه ماهر خو نه دي دا کوم چې دوکانداران دي زموږ نه ماهر نه دي زه ملګرو ته مثال یم چې زه ډېر کچ وم هغه وخت کې ما دوکانداري کړې وه سن 80 کې پېښور کې زما دوکان و چې کوم دی هلته مې دوکان کړ زه ډېر کچ وم را د روژې ما نه وي نیولې هغه وخت کې ما دوکان کوم که خپل منډۍ نه به مې سوداګانې راوړې مزدور ته به مې واچولې چې ما په هغه وخت کې ولې اوس له به دې چل شوی دی که نه په دې نه شم کولی په تاسو څه چل شوی د دنیا کسبونه هنرونه ستاسو زده کوئ څونه په دې باندې خلک وخت لګوي دا هېڅ څه شیز نه دی دا ټیلري چې کوم د ټیلري خلک زده کوي پکې 6 کاله 8 کاله پکې ناستې نه شي زده کولی ما په 2 میاشتو کې زده کړې ده
خلک یې په کلونو کې زده کوي، موږ یې په میاشتو کې زده کوو. ما په 2 میاشتو کې زده کړې ده. اوس د اوزګار نیم چې وکړم که نه، اوس دمې ده داسې بل کاري که نه، په یو کار کې هم د خلک د ځان نه مخکې نه منو. تاسو مثال په طور که ګاډی دی که بل دلته ملګري سره تللي چې کنه په دې نه را روان ما دلته موټرسایکل ودرول. دا موټرسایکل خلک څنګه چلوي؟ داسې چلوي. مې خراب پسې کېنه امې ځان پسې کېنه او موټرسایکل مې را روان دی بازار کې په ښکته بره جبڼه پورې مې بوت مالدا والا خوښ مې نه شو خبر کې نه کېنه. تاسو څنګه زده کوئ؟ موږ څنګه زده کوو؟ موټر چې کوم دی ملګري ته مې ترا والا دی کارخانو ته هم بوت دې کې څه چل کېږي؟ دا پلان کې شی دی چې خلاصه دی څنګه کېنه موټر مې روان یو شی هم څه ګران نه دی نه دی کې یو څیز د ځانه دی مخکې د دنیا کار وي. د دې کلي هلکان په مخکې ځان سره بوت دا ګیس نه و نو دې غر نه مې غوړاس کې راوړل. د ښه نو جوانان هلکان به را سره وو نو چې د غر ویښ ته به لاړو ما زه په منډه به د غر سر ته خېږو. ما سره دي ختلي غر سر ته منډه باندې نو چې زه یې کولی شم نو دا زنګ دا ملګري غونډ دقسې ښه تکړه دي که ویې شي خو بند کړي صرف دې سیل بند کړي وو. الحمدلله غوړاس کې والی شو لرګي والی شو بل چې کوم د هر څیز کوي شو. خو مدرسه او درسونه علم نه د چا طاقت د ځان نه زیات منو. الحمدلله ښه ده پکې طاقت هم شته ښه کار باندې پوهېږو مونږ کولی شو که دا جومات ته مران خو دا مخکې نو دلته پخوانې دروازو د پاسه سیمټو څیزونه هغه وخت کې دوی ډېر زیات کلک مضبوطي جوړ کړي نو دلته پراته وو. مزدورانو چې کوم دغه مزدورانو هغه ډېر وټکول خو هغه نه ماتېدل. د دې ګېټ په سر باندې هغه کلک شیزونه و سیمټو منځ کې پکې سیخان نه ماتېدل نو مزدورانو هغه پرېښود. ما چې داسې وکتل نو ما به چې دا بغیر زمانه څه ډیشي ماتولی مزدوران چوټي شو لاړ ماښام پسې رالم چې کوم دی هغه مې تس نس کړه بس واپس مې تپل کېښود ته لاړم. نو بهر کې خبره مو دا کوله چې دا دنیا کارو د دنیا کسبونه دا سګران نه دي دا هر طالب یې کولی شي خو لا تلهیهم تجارتون. موږ په دې باندې الحمدلله په غفلت کې ځان نه اچو بس الله نوڼۍ ډوډۍ راکوي او ښه په خېټه ماړه ساتي چې کوم دی دغه لوی نعمت دی. ولا بیع عن ذکر الله د الله د ذکر نه و اقام الصلاه او قایمول د منځ ایتای زکات ورکول د زکات یخافون د یریږي یوما د هغې ورځې نه تتقلب فیه القلوب والابصار چې اوړي روړي په دې کې ړونه او په دې کې نظرونه. دا د قیامت ورځ ده اړه به درځېږي په دې کې سترګې بټې ختلي دي هغې ورځې نه یریږي نو قرآن یې په ترخ کې نیولی دی او را روان دی قرآن بیا د هغې ورځې نه یریږي چې کوم دی ناست دی په مدرسه کې تکلیف باندې ژوند تېری خو چې خپل دین زده کړم هغه ورځ را روانه ده. لیجزیهم الله دې دپاره چې بدله ورکړي الله دوی ته احسن ما عملو بهتر هغه چې دوی عمل کو ویزیدهم دوی له زیات ورکړي من فضله د خپل فضل نه والله یرزق الله رزق ورکوي من یشاء چاله چې خوښه شي بغیر حساب بې حسابه. والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي اعمالهم مثال د مؤمنانو بیان شو اوس 2 مثال د غیر مسلمو بیانېږي. کافران په 2 قسمه دي یو هغه دي چې دوی څه اعمال کوي خو د هغې تمه هم ساتي او دویم قسم هغه دي چې اعمالو د سره تمه نشته. کم چې د تمې والا دي هغې دپاره لومبی مثال نو کفروا اعمالهم کسراب د دې مثال داسې دی چې یو سړی د ملکڼ غر په سر باندې دی ښه تږی شوی دی نو داسې ښکته وکتل چې یاره دا اوبه به چېرته شي چېرته په شیرګل اتیانو کې چې کم دی هلته سپین پړق معلومیږي دا وکته چې هلکه دا سپین پړق معلومیږي پته لګي دا د اوبو ډېر ښکلی تالاب دی ښکلي اوبه دي. دا سړی د ملکڼ د سر نه روان منډې 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 ښه ځان ستړی که هلته ورسېد. اوس چې ورسېده نو هلته د اوبو تالاب حوض نشته هلته چې کوم دی شګوګل دي نور ورته مخامخ شوی او هسې پلټې کوو نو دونه منډې پسې وکړې مزل یې مو کو هېڅ څه ورته میلاو نه شو. شګوګل دا داسې څیز وي د غر یو څیز دی هغه داسې میده میده کېږي او پړق کوي چې نور ته مخامخ شي نو هېڅ څه ورته میلاو نه شو. مثال داسې د کافر دی دی خو لګې دی زما ته بده میلاویږي خو چې کله موقع ته ورسېدې تا ته بده نه میلاویږي ځکه ایمان ورسره نشته څنګه چې دې سړي ته اوبه میلاو نه شوې. د هغه کافر چې هغه د اعمالو په تمه دی خو ده ته تمه کې څه میلاویږي نه. کسرابن په شان د شګوګل دی بقیعة په یو بیابان باندې یحسبه الظمآن ګمان کوي په دې باندې تږی ماء د اوبو
نو دی رالی په منډه باندې حتی تر دې اذا جاءهم چې دی ولرالی لم یجده بیونه موندلی شیئا څه شی ووجد الله وی موند الله عنده په دغه ځای په وفا او حساب هغه له پوره ورکو خپل حساب والله سریع الحساب الله جلد حساب والا دی او کظلمات فی بحر لجی دویم مثال دا د هغه کافر چې هغه څه تمه نشته یو انسان دی چې د اوبو په دې سمندر کې غوپه شوی دی او بالکل دی پکې لاندې سمندر کې پروت دی د هغې د پاسه اوبه دي د هغې د پاسه د اوبو چپي دي د هغې د پاسه وریځ ده د هغې د پاسه تورتم شپه ده په دې کې که دی دننه پروت دی او دا لاس یې اوږد شو او بهر راووتو نو هغه د سمندر د ویښ نه دی بره دا لاس ییني ښکاره ده چې نه تورتم دی اوبه دي چپي دي شپه ده وریځ ده څنګه به ییني چې څنګه ته دا لاس نه ښکاري که نه نو دې کافرانو ته د خپلو اعمالو بدله به نه ښکاري دې ته بدلې نه میلاویږي او که ظلمات دی مثال پشان د تورتم دی په بحر په سمندر کې لجین چې دا جوور وي یغشاه موجود دا پټ کړی چپو من فوقه موج د پاسه نوري چپی من فوقه صحاب دا غې د پاسه وریځي وي ظلمات بعضها دا تورتمونه دی بعض فوق بعض د پاسه د بعض نورونه اذا اخرج يده کله چې دی راوباسي لاس لم یکد قریبا نه دی راها چې دی ویني ومن لم يجعل الله له نور چا د پر چې الله و نګر زیرنا فما له من نور نبی داغه د پرنا الم ترى تنغور ان الله بشک الله پاک یسبح له تسبیح وی داغه د پر من فی السماوات والارض هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دی او پسمکو کې دی او طایر او تسبیح وی مارغان صافات دی وخت چې دا صافات دی وزر را غونډي او کلاوي صافات پلین او صفونه کلون دا هر یو قد علم صلاته دا پی جنی خپل ذکر هر مرغه خپل ذکر پی جنی و تسبیحه خپل تسبیح پی جنی والله علیم الله پوی دی بما یفعلون غچ دوی کوي ولله د الله د پر ملک السماوات والارض حکومت د اسمانونو د زمکو دی و الى الله المصير الله تبي رجوع الم تر تنغور ان الله بشک الله پاک یوزجی صحابه رواني وریاس ثم يؤلف بدا یوزی کی بینه بما بین دی وریاسو کی دا وریس رواني یوزی د بل سر یوزی شي ثم يجعله بدا اوغرزي روكا من یو ګډه فتر الودقه بين باران يخرج دا روز من خلاله دمز د وریزنا وينزل دا نازلي من السماء د اسمان من جبال د غرون فيها پدي وریزو کې فيها پدي اسمانونو کې من بردن غلي دا کچره من جبال او من برد دا دوانه بیانیه واخلي نو دا نازلي د اسمان پدي کې من جبال غرون دي پدي اسمان کې من بردن غلي وی په دې کې د غلې غرونه دي هغه ځای نه دا نازلېږي نو اصل د هغه ځای نه دی د غرون هغه د اسمان بیا لاندې چې کوم دی وریځې ته د هغې حکم راکوز شي او د وریځې نه چاڼ شي ایا من برد چې کوم دی دا تبعیضیه شي من جبال د غرونو نه فیها په دې اسمانونو کې من برد بعضې پکې غلې شي او څه باران شي او څه بل شي او دویمه دا ده چې د سما نه اسمان ماله دې نه وریځ واله ځکه کل ما علاک فهو سماء بیا حقیقت دی چې باران وغیره چې دا وریږي د وریځې نه وریږي وينزل من السماء نازلې د وریځونه من جبال د هغه غرونه فيها چې په دې کې من بردن غلې ويصيب ورسول کوي په دې سره مېشا چاله چې خوښ شي قبضه باندې خوښ شي باران وغیره وکړي ويصرفه او اړي عم مېشا د چانه چې خوښ شي یکادو سنا برقه قریب د پړق د برېښنا دا چې کوم برېښنا پړق دی يذهب بالابصار چې دا و تختی نظر په دې سره ختم شي يقلب الله الليل والنهار الله اړي راړي شپه او ورځ ان في ذلك بشک په دې کې لعبره نصیحت دی لاول الابصار د پاره د خاوندانو د عقل والله خلق كل داب الله پیدا کړی هر یو زین د سر مما د وګونه فمنهم پس باز په دې کې من هغه دی يمشي على بطنه چې غزي په خپل خېټه باندې روان دی خپې نشته لکه مار دی فمنهم باز په دې کې من هغه دی يمشي چې على رجلين په دوه خپو انسانان دي چرګان دي ومنهم بعض په دې کې من هغه يمشي چیزي على اربع فصلور خو زناور دي چيله دي ګډان دي وخان دي دا په صدور خو ورته او يخلق الله ما يشاء پیدا کی هغه چې د الله خو خشي د دینه سیوا نو هزار قوت وی هزار خپل ول عمر کړی او بعضی سلوک ولا غدا ذکر کوي چې الله مخلوق پیدا کدا با فمنهم بعض په دې کې من هغه يمشي مشد مزل د دنیا ماخله مشد جنت والا هغه دی چې د روان دی جنت ته علا بطنه په خېټه باندې معنا بلا عمل جنت ته روان دی بغیر د عمل نه ایس عمل نشته یا خو هغه دی چې ایمان راوړو د عمل مقوته ملو شوی نه ده د جنت ته روان دی بغیر د عمل
یا روان دی جنت ته علی بطنه په خېټه بغیر د عمل نه ماشومان. د مسلمان بچی دی د بلوغ نه مخکې مړ دی د خو څه عمل نه دی کړی جمهور قول دی بځي جنت ته. ومنهم بعضې په دوی کې من هغه دی یمشي علی رجلین چې هغه ځي په دوه خپو دی روان دی جنت ته. نو بیا علی رجلین معنا علی العملین دا غریبانانو سره نور څه خو چې دا روجي پوره نیولي دي او منځونه پوره کړي دا دوه اعمال دي په دې جنت ته روان دي. ومنهم بعضې په دوی کې من یمشي هغه دي چې روان دي جنت ته علی اربع په څلورو دا مالداره دي. د مالداره به روجي هم نیسي دا به منځونه هم کوي دی به زکات هم ورکوي دی به حجونه هم کوي. یخلق الله ما یشاء پیدا کوي هغه چې د الله خوښه شي. ان الله بشک الله علی کل شیء قدیر په هر څیز قدرت والا دی. لقد انزلنا آیات مبینات تاکي سره مناسب کړي آیاتونه واضح والله يهدي من يشاء الله هدایت کوي چاله چې خوښ شي لا صراط مستقیم لارې نیغه ته. ويقولون دوی آمنا بالله موږ ایمان وړه په الله باندې او بالرسول په پیغمبر باندې واطعنا موږ تابعداري کو ثم يتولى بغرزي فريق منهم وډل په دوی کې من بعد ذلك رست دې بیانانا وما اولئک ندی بالمؤمنین مؤمنان. واذا دعوا الى الله کله چې دی را بللی شي الله ته ورسوله د الله پیغمبر ته يحكم بينهم چې فیصله وکړي دی په منځ کې اذا فريق منهم به وډل په دوی کې معرض الاعراض کوونکي وي. دا صفات د منافقانو دي چې فیصله ته را بللی شي نو دی اعراض کې فیصله نه راځي. ويكن لهم الحق کوي دی دا پر حق یاتو الیه راځي هغه د پر مذعنین تابعدار کدا حق د دی وي نو به بالکل تابعدار وي. نو دا خو د منافق صفت دی. وخت زموږ د مسلمانانو داسې خبرې دي. مسلمانانو دا طریقې موجوده چې بالفرض چا سره کیس وي یا د وراثت دی یا سبل لین دین دی نو مخکې د هغه لاړ شي مولي صاحب سره کیني یاره چې داسې خبره ده چې مثلا مسله زده کړي چې زما حق شته که نه چې پته ولګي د حق مې کېږي نو بیا راځه مولي صاحب ته کینو که نه مدرسې ته ځو که نه جومات ته به لاړ شو ولې مسلمانان یو قرآن نه منو بیا داسې ورته وایي. او چې کله دته پته ولګېده چې زما خو پکې حق نشته او صرف اس یې تنګومه ولې دا عمل نه دی عدالتونه څه دپاره دي هلته به ځو که عدالت کې به خبرې کوو نو دته خو پته چې عدالت کې به زه پیسې ورکوم او دا به شرموم. زموږ مسلمانانو د منافقانو صفات راغستې دي. بس الله پوهېږي تا د عالم نه تپوس وکړو مسله دې زده کړه په هغې باندې قناعت وکړه. الله تعالی څه درکړي دي حصه هغې باندې صبر وکړه. تعالی نه ده درکړې بس په دې صبر وکړه. لہذا منافق صفت خپلول نه پکار چې کوم عالم ته کېني مدرسې اسانه لار دقه زموږ خلک ناپوهي ډېر مسایل داسې دي چې د ملک په دې نظام کې هغه هم اسلامي دي نو په مولا باندې یقین نه کوي نو دوی لاړ شي چې کوم دی دغه ججونه دي او دا پلان کې په دې کې دا وکیل به نیسي او دا به دلته پیسې جمع کوي نو خو چې پیسو نه ښه بېغمه شي که نه چې د دواړو جانبینو نور وس پرېوته نو بیا جج ته هم پته ولګېده چې نورې پیسې اوسه نشته نو هغه پتوه غلي شانه مدرسې ته راولي مدرسې والا لیکل وله ورکړي نو بیا دواړو ته یې واورئ نو زه ورته یم بېوقوف و نو چې وروسته دا فیصله نو خو د هغې نه مخکې راشئ واورئ که نه مخکې راشئ دې خبرې ته کښېنئ واوروئ هېڅ خبر نشته په اسانه به نه دې پرې پیسه خرچه راځي هغه کاغذ هم دله موږ لیکو ښه هغه کاغذ دله هم موږ لیکو په تاسو سټام ته هم ضرورت نشته دی خو به زموږ خلک ناپوهه دې ته غوږ نه ږدي نو چې دی هلته خپلو پیسو نه خلاص شي څنګه چې دوه چرګان وي که نه هغې دپاره کور روزګار یې دواړه وجنګېږي د خلاصي پیسو کښېنه نو چې دواړه ستړي شي بس هغه په خپله سملاسته وي یا د یریږي ان یحیف الله علیهم چې ګینې ظلم به وکړي الله په دوی باندې ورسوله د الله پیغمبر الله په چا ظلم خو نه کوي بل اولئک هم الظالمون بلکې هم دوی دي ظالمان دا د منافق صفت. اوس د مؤمن صفات څنګه دي انما كان قول المؤمنين بشک وینا د مؤمنانو اذا دعوا الى الله ورسوله کله چې دی را بدلی شي الله پیغمبر ته ليحكم بينهم چې فیصله وکړي دی په منځ کې اي يقولوا مؤمنان داسې وایي سمعنا واطعنا سمعنا موږ واورېد امر د الله او د پیغمبر واطعنا موږ تابعداري کوو د حکم د الله او د پیغمبر فاولئک دا کسان هم المفلحون هم دوی کامیاب دي. ومن يطيع الله ورسوله چې څوک تابعداري وکړي د الله او د الله د پیغمبر ويخشى الله ويریږي د الله نه ويتقي تقوا اختیار کړي اولئک هم الفائزون هم دوی دي کامیاب. واقسموا بالله دې قسمونه خوري په الله باندې جهد ايمانهم کلک قسمونه لئن امرتهم خامخا کته امر وکړي دوی ته یخرجون دوی به وځي ولوته لا تقسموا تاسو قسمونه مخوري طاعة معروفة
طاعتکم معروفتون، ستاسو تابعداري ښه معلومه ده، موږ ته پته ده چې تاسو کې څونه تابعداري ده. ایا دا یو ځای که طاعتون معروفتون خیر من القسم الفاجر، تابعداري ښایسته دا بهتر ده د دغه دروغو قسمونه. په دروغو قسم ولې خورئ؟ ان الله بشک الله خبیر خبردار دی بما تعملون، هغه چې تاسو عمل کوئ. ول ورته وایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول، تابعداري وکړئ د الله او د الله د پیغمبر. فإن تولوا، پس که دې وګرځېدل، فإنما علی، بېشکه پیغمبر باندې ما حمل، هغه چې په د بارو پیغمبر باندې بار تبلیغ دی، تا ته به د الله احکام رسوي. وعلیکم په تاسو ما حملتم، هغه چې په تاسو بار دی چې هغه طاعت دی. وإن تطیعوه، که تاسو تابعداري وکړه د الله نو تهتدوا، تاسو به په هدایت شئ. وما علی الرسول، نشته پیغمبر علیه السلام باندې الا البلاغ المبین، مگر رسول د احکامو دي ښکاره. وعد الله الذین، د الله وعده ده هغه کسانو سره آمنو چې مؤمنان دي، منکم ستاسو نه، وعملوا الصالحات، او نیک اعمال کوي. پرون مو درته وی چې ریاست اسلامیه، ریاست مدینه، ابا کم ځای نه ګوري. یو مثال ته مال دویم ځای روان دی، دا ریاست مدینه دی. او هو به د پیغمبر د ملګرو چې کم دی الله بیان کوي. دلته چې څونه مفسرین ګوري تمام ذکر کوي دا د خلفاو صفات دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم ریاست جوړ کو او کوم خلفاو ته پریخیو، دا خلافت راشده و، چې دا چې ریاست مدینه و، هغه ریاست مدینه د دې نه زده کړو. د الله وعده ده هغه کسانو سره چې مؤمنان دي. لومبی شرط دی ایمان دی، ښه په الله باندې اعتمادي. منکم دویم وعملوا الصالحات، او نیک اعمال کوي. نیک اعمال که هغه حقوق العباد دی او که حقوق الله دي، د الله وعده ورسره دا ده لیستخلفنهم، خامخا به دوی خلیفګان ګرځوم په الارض، په ځمکه کې د ځمکې خلافت به درکړم. کما استخلف الذین، څنګه چې مې خلیفګان ګرځولي وو هغه کسان من قبلهم چې دوی نه مخکې وو، د هغې په ځای به تا خلیفه کړم. اوس به ستا کار سي. وليمکنن لهم، زه به طاقت ورکم دوی دپاره دینهم، د دوی دین ته، الذي هغه دین ارتضوا لهم چې الله غوره کړی دوی دپاره، هغه دین له به طاقت ورکم. د خلافت دا دی چې ته به دین نافظ کې، دا خلافت دی. وليمکنن لهم دینهم، طاقت به ورکم د هغوی دین ته. خلافت بیا دا دی چې دا الله د دین نه به یو قسم خلاف نه، بیا به څوک د هغه نه خلاف نه چې کم ژوند د صدیق او کم ژوند د عمر او د حضرت عثمان او د حضرت علی و، د دې په ژوند به برابر. دا خلافت دی. یوم کې دین قوت چې کم دا خلافت دی. دا نه چې نوم هغه کېدو وړاندې بې دینیانې کوو. آیا صدیق صاحب څه کول؟ حضرت عمر څه کول؟ دغه دین له به طاقت ورکړم. او چې کله دغه دین نافظ شو، په دې عمل رالی، نو تا ته به دا خوبیي میلو شي. وليبدلنهم، خامخا به زه بدل کړم دوی دپاره، من بعد خوفهم، پس د یرې دوی نه امنا، امن، بیا به له امن ورکړم. نبی کریم علیه السلام فرمایي د صنعا نه به یوه زنانه را روانه شي، او هغه به ځي چې کوم دی حضرموت ته. صنعا چې کوم دی د یمن، هغه به را روانې چې کوم دی دا بل ځای دی، د هغه ځای نه به را روانې، دونه مزل به کوي، هېڅ به د چا سره یره سره نه وي. حدیث یې فرمایي ما سوچدا و چې دا به څنګه په امن دی، مینځ کې خطوی قبیله ده، بدماشان دي، غونډاګان دي، دا به څنګه کېږي؟ بیا مې وکتل چې داسې امن رالی. نو خلافت مدینه، ریاست مدینه دو چې دغه دین نافظ شو، دا دین ته قوت ملو شو، بیا ته امن ملو شو. یوه زنانه د شپې سفر کوي، څوک یې تپوس نشي کولی تا سره څه دي او چېرته ځي، دا امن دی. دپاره به زه امن ورکوم. الله فرمایي یعبدونني، شرط دا دی چې دی به زما عبادت کوي، زما عبادت به کوي، د الله عبادت به پېژني. ولا یشرکون بی شیئا، شرک به نه کوي زما سره د څه څیزو. ومن کفر، او چا چې کفر وکړو بعد ذلک، پس د دې نه، فاولئک هم الفاسقون، هم دی فاسقان دي. واقیموا الصلاة، تاسو قایم کوئ مونځ، وآتوا الزکات، ورکوئ زکات، واطیعوا الرسول، تابعداري وکړئ د پیغمبر، لعلکم ترحمون، دې لپاره چې په تاسو رحم وشي. لا تحسبن الذين كفروا، ګمان مکو په هغه کسانو چې کافر دي، معجزین، په دې حال کې چې ګینه دوی عاجزه کوونکي دي الله لره په الارض، په ځمکه کې. ومأواهم النار، ځای د دوی اور دی. ولبئس المصیر، او دا بد ځای د رجوع دی. صورت مسله چې کومه زیاته ده په پاکدامنۍ او په عفت وه، څه مسایل بیان شو، اخره کې بیا د عفت او د پاکدامنۍ مسایل ذکر کېږي. هلته قانون ذکر کېدو چې د چا کور ته ننوځي بغیر د سلام او د اجازې نه به نه ورځي. اوس ماشومان داسې دي چې هغه په دې نه پوهېږي، نو خیر دی که هغه بې تپوسه کور ته ځي، راځي ماشومان
الله فرمایي دا ماشومان به او په درې ټیمونو کې بدانه شي. یا ایها الذین آمنوا اذ ایمان ولو لیستأذنکم الذین خامخا د اجازه وغواړي ستاسو نه هغه کسان ملکت ایمانکم چې مالکان دي ستاسو لاسونه. دا غلامان به دې داسې کور ته نه راځي. والذین او هغه کسان لم یبلغوا الحلم چې دا نه دي رسېدلي بلوغ ته، نابالغه بچي دي، دا به بې تپوسه نه راځي منکم ستاسو نه. ثلاث مرات معنا 3 اوقات، 3 وختونو کې. یو من قبل صلاة الفجر مخکې د مانځه د سبا نه، سکار پیدا شو د سحر د مانځه نه مخکې به نیغ کمرې ته نه ننوځي، ځکه دا د آرام ټیم دی. خلک د خپل بدن نه زیاتې کپړې لرې کړي، کله کله داسې خپلې اهلیې سره یو ځای پروت وي، نو په دې ټیم کې به ته کمرې ته نه ننوځي. همدارنګې وحین تضعون ثیابکم، او چې تاسو کې د خپلې کپړې من الظهیره په غرمه کې خلک آرام کوي، نو خلک کمیس وباسي، چرته بدین اچولی یا مختصر کپڑی اچولی، نو بی تپوسه به کمرې ته نه ځي. ومن بعد صلاة العشاء، او پس د مانځه د ماسخوتن نه بعدم خلک آرام کوي، دا ماشوم به کمرې ته داسې بې تپوسه نه ځي. 3 عورات لکم، دا 3 اوقات په شان د عورت دي ستاسو دپاره. لیس علیکم، نشته په تاسو، ولا علیهم، او نه په دې ماشومانو، جناح څه ګناه بعدهن، پس د دې نه طوافون چې دوی ځي راځي علیکم په تاسو. نور اوقاتو کې ماشوم راتلی شي، په دې اوقاتو کې نه. بعضکم بعض استاسو علی بعض و بعض نور. کذالکم دارنګ یبین الله لكم الآیات، بیان الله تاسو ته آیاتونه، والله علیم حکیم، الله په یو حکمت والا دی. اوس یو ماشوم دی چې هغه خلکو که راځي او دی غټ شو بالغ شو، مړه خو زه په خواصم دی کور ته راتلم، د دوی خو زما سره پرده نه وه، او ما خو اسم د دې کور تماشي کړي، اوس هم هغه شانې کور ته ځي راځي. نه، مخکې ماشوم وي، اوس بالغ شوي، اوس به نه ځي. واذا بلغ الاطفال، کله چې بالغ شي ماشومان، منکم ستاسو نه الحلم بلوغ ته، فلیستأذنوا، به د اجازه غواړي چې ننوځي. کما استأذن الذین، څنګه چې اجازه غوښتله هغه کسان من قبلکم چې هغه بالغ وو مخکې د دوی نه. نورو بالغانو چې څنګه اجازه غوښته، هغسې به تاسو هم اجازه غواړئ. كذلك هم دارنګ يبين الله، بیانوي الله پاک لكم تاسو ته آیاته خپل آیاتونه، والله علیم حکیم، الله په یو حکمت والا دی. والقواعد من النساء، د زنانو د پردې مسله وه. الله فرمایي که بعضې زنانه داسې وي چې هغه ډېره بوډۍ ده، د نکاح څه تمه هم نشته، ډېره بوډۍ ده، د ښایست څه تمه هم نشته، ډېره بوډۍ ده، د فتنې څه تمه پکې هم نشته، چې دا فتنه پکې هم نشته، ښایست واده دا یوه تمه پکې هم نشته. وایي خیر دی، که ته غټ پوړلی نه په سر کړې، مه په سر کوه، برقه نه په سر یې مه په سر وه، مختصر څادر دې په سر کړو، ای به خیر دی. وجه دا ده چې ته دونه بوډۍ شوې، نو ته د غونډو مسلمانانو د مور په شان دی. دا طریقې چې انسان دونه بوډا شي، نو هر کس هغې ته د پلار په شان ته ګوري. زنانه چې دې حد ته ورسېږي چې هغه د نکاح خبره تمه کټ شي، د واده خبرې ختمې شي، ښایست او زینت خبرې ختمې شي، نو هغه مسلمانانو ته د مور په شان ښکاري. نو که ته برقه نه په سر کې، غټ پوړلی نه په سر کې، تا ته تکلیف یې ښه دی، مه په سر کوه، مختصر څادر په سر کوه. ولیکن ستا دا څادر په سر کول مقصد به دا نه چې دې ښه امیل اچولی دی او غوږوالۍ اچولی دي، پوزې میخکي اچولی دي او ټیکې ښه اچولی دي، او بیا دې دې څادر په سر کې پوړلی پته لګي دا خو ته ځوانه ښځې چې دا کارونه کوې، نو بیا ته خو ځوان یې، بیا به برقه په سر کې. خو چې دا څیزونه نه چې خپل ښایست نه ښکاره کوې، نو اوس پته لګي چې ستا ښایست خواهشات هېڅ هم نشته، فتنې نشته، وی خیر دی بیا که ته پړونې نه په سر کې، دونه بوډۍ شوې ده. والقواعد، هغه چې ناستې دي د حیض نه، ماهوارې هم ختمه شوې ده، د عمر دوم ناقوتې دی. اللاتي هغه لا یرجون نکاح، چې دی امید نشته د نکاح، فلیس علیهن، نشته په دوی جناح څه ګناه، ان یضعن، چې دوی کیدي ثیابهن، خپلې کپړې معنی برقه نه په سر وي، پړونې نه په سر کوي، نو خیر دی. وغیر متبرجات، په دې حال کې چې دا نه ښکاره کوي، بزینت ښایست، پړونې خو نه په سر کوي، خو خپل ښایست به هم نه ښکاره کوي. وان یستعففن، او که دی ځان پاک وساتي، خیر لهن، دا ولږ غوره دی، که په دې وخت کې دی برقه په سر کې، نو بهتر ده. والله سمیع، الله اورېدونکی دی، علیم پوهه دی. لیس علی الاعمى حرج، دا د پردې مسله نه ده، دا د خوراک مسله ده. دا د خوراک مسایل دي که یو سړی چې کوم دی خوراک کوي، نو شریکه خوري، بیله خوري، ړوند دی، بل دی، نو خیر دی. در اصل کې دا وهم د پکول دي که نه.
په کور کې چې کوم د ځینې ورونه به هغه روغ وي ځینې به ړاندی. اوس دا روغ ورور سوچ کوي چې یاره دا ړوند خو دونه څه نه وي هسې نه چې په دې کاسه کې خوراک کوو نو ما به دونه غوښه خوړلي د هغه نه دا ړوند هغه نه یې خوړلي نو زه به په دې ګناهګار یم. نو دی مجبورا د هغه نه بېل خوراک کوي چې یاره یو پتون زه خورم چې یو پتون دې ړوند ته هم ورسېږي. یا ړوند خوراک کوي هغه سره پړه کې دا کش کړپ دی چې زه خو ړوند یم زه خو د ټک کار نه یم او دا غونډ خدمت دا خو مې دا بل رور کوي او تیارې ډوډۍ ته کښېنم او خورم هسې نه چې دا غنم ډېره وخورم یعنې چې زه خو یې دینم هسې نه چې پاره نوڼۍ کې تېنه پوټۍ اوچتوم نو کېدای شي دا بل به داسې نه کوي نو زه به ډېره خورم د هغې وجې نه ترې بېل کښېنم. نه الله وایي نه دا سوچ مه کوه خیر دی دا چې په شریکه باندې یو به ډېره ګټه کوي بل به لږ کوي یو به لږ پوټۍ زیات خوري بل به لږ کم خوري یو به یوه ډوډۍ خوري بله به نیم خوري دا څه پروا نه کوي یو ځای خوړی شي. دا چې کوم دی شریکوالی دی په شریکوالي کې دا ټولونه نه وي نو څنګه چې دا د کور مسایل وي همدغه رنګې د سفر مسایل وي. ملګرو پیسې را جمع کړي یوې کمرې والا په شریکه خرچه کوي پیسې را جمع کړي سیروزې والا دي د چیرلې والا دي په شریکه خرچه کوي نو یو به لازمي خبرې ځوان دی هغه دوه ډوډۍ خوري او دا بل کمزورې د هغه یوه ډوډۍ خوري دا ګناهګار دی دا چې دوه ډوډۍ وخوړلې وي نه دی ګناهګار دا ملګرتیا ده. دارنګې چې کوم د یو به غټه نوڼۍ کوي دا بله به کچه کوي پروا نه کوي. دا یو چې کوم دی شوقي دی د غوښو نو غوښه پخه شي هغه ډېر دا بل د غوښې دونه شوقي نه دی نه خوري نو ګناهګار دي نه. په دې سیروزه کې په دې چله کې دارنګې طالبان دي پیسې را جمع کړي یو ډېر بل لږ یو ښه بل ناښه په دې ګناهګار نه دي. نو لیس علی الاعمى نشته په ړوند باندې حرج څه تنګسیا ولا علی الاعرج نه په ګوډ باندې حرج څه تنګسیا ګوډ نه کینی یاره چې زه سره کېنم خو زما خپه خو معذور ده نقفه به مې اوږدی زه به ډېر نیسمه دا بل به کم نیسي زما د وجې نه به تکلیفي وی خیر دی کېنه سره. ولا علی المریض نه په مریض باندې حرج څه تنګسیا ولا علی انفسکم نه ستاسو په نفسونو ان تاکلوا چې تاسو خوراک وکئ من بیوتکم د خپلو کورونو نه. بعضې فرمایي د دې نه خپل کور مراد دی او بعضې وایي د بیوتکم نه د بچو کور مراد دی د خپل زوی د کور نه خوراک کوی شي ځکه انت ومالک لابیکا ته ستا مال دا د پلار دی. او بعضې فرمایي خپل کور ته مراد دی نو دا خپل کور په دې بنیاد ذکر شوی دی چې دا وروسته کم کورونه ذکر کېږي که نه دا داسې دی لکه ستا خپل کور ښه هلته داسې خوراک کوی شي لکه څنګه چې په خپل کور کې خوراک یې داسې په ازاده خوراک کوی شي د خپل کور. او بیوت آبایکم یا د کورونو د پلرونو نه کور دی بیل دی د پلار کره رالی او ته کېنه چې که د مستو کټوۍ را دی خو که خوره د پلار کور دی دی که نه څنګه چې د خپل خوړو. او بیوت امهاتکم یا د مور د کور نه او بیوت اخوانکم یا د رونو د کور نه او بیوت اخواتکم یا د خویندو د کورونو نه خو چې رور رور یې ښه خور خوري زمونږ دا خو خلک چې که زمونږ نه خو سپي جوړ شوي دي ورونه چې ودونه وکړي که نه بیا رور پیژني نه ښه بیا هغه صرف د پردی دور په شا کړي بیا رور نه پیژني الا ماشاءالله چې ته به ډېر کم روري چې هغه رور پیژني نور چې کم دی هغه خو په کور کې بیا میلمه شي مسافر شي بیا هغه چېرته د رور په کور کې چې رور دی نو دا رور سي دا د رور دی نو خوړی شي هلته دارنګې خور رور دی. او بیوت اعمامکم یا کورونه د ترونو تر خو پلاري دقه شان د هغه د کور نه خوراک کوی شي. او بیوت عماتکم یا د کورونو د تروریانو نه عامه د پلار خور. او بیوت اخوالکم یا د کورونو د ماماګانو نه. او بیوت خالاتکم یا د ماسیانو نه د مور خور. او ما ملکتم یغه چې تاسو مالکانی مفاتحه د هغه د کنجیانو د باغ دی چې که د تا د کنجي درکړې خادم خدمت کوي نو تم پکې ځانله خوراک کوی شي. او صدیقکم یا د دوست د کور نه خو بشرطې چې دوستي وي ښه ټګه برګه دوستي نه وي دا ښکاره خبرې چې په صداقت باندې دوست وي نو دا دوست د دوست په دې خوراک باندې خوشحالیږي. د امام شافعي رحمه الله په شان کې دا نقل دي که شاګرد سره میلمه شو نو شاید څه ورځ دي مو سره ایثار دی د هغه به روزانه چې کوم دی نن مثال یو سبزي سبا بل داسې خلک خوراکه څیزونه بدلوي نو هغه مالدار و نو هغه چې کوم دی یو ځل چټ ولیکه خادم ته چې مثال نن دا څیز پوخ که امام شافعي رحمه الله وکته هغه لاس کې چټ دی لکه ترونه چټ کې څه شی دي نو هغه پکې دا څیزونه لیکلي دي نو امام شافعي صاحب دا د هر سړي خپل طبیعت وي چې کوم څیز خوښ و نو هغه یې پکې ولیکو مثال په طور هغه ته لیکلي چرګان دي او پلانکې دی نو شافعي صاحب ورته ولیکي چې پمن کې پکې راوړه نو چې غرمې ډوډۍ ته کېناسته نو برسنډې پکې راووتلې پمن کې پکې راووتو کریلې پکې راووتې نو د کور مالک خادم ته وایي چې دا شیخ ما تا ته نه ویلې
هغه ته جدار ته ملما ویلو ها ملما د تویلو تر ما آزاد کړی ان هغه دومره خوشاله شو چې د په طبيعت سیز رااله اگر چې به اجازه نو دوست دی ته وي شاګرد او استاد دی ته وي او دی وخت کې دوست ورشي چې کوم نه خو بزاله تم دی را پریخي چې دا را پسې بل رااله کړي نو دارونه دا خويندې دا دوستان دا د صداقت خبرې دي کنه نو قران مقدس کې دي کنه په جنت کې چې دړونه بولکینی وبسو الته چې دی وسیږي اخوانن دا برونه ای نه ته مرګرو ته وي ګوره دنیا روري باغې مقیاس کوي دنیا روري خدا یو د بل دشمنی کوي دا د جنت ژوند دی کم چې حقيقي رونه دي ال ترور بل رور ته پړه کې سنۍ خپ رور دی ته وي او زمونږ دا خو ډېر لږ به داسې رونه چې کوم نور یو بل سره دغه دشمنیان یو په لږ سیز به نښتې حیران بشي چې دا تاسو په څه باندې وران شوي یې که نو بیوت اعمام بیوتین صدیات صدیق کور لیس علیکم جناح نشته په تاسو ګناه ان تاکلوا جميعا چې تاسو خوراک وکړئ ټول غونډه جمع شي نه زمونږ یو مولوي صاحب وایي دا ټکی ورته ولیکه ان تاکلوا جميعا لکه پښتانه یو ځای ډوډۍ خوري او اشتاتا لکه پنجابیان دا وایي داسې ورته ولیکه نو پخوا هلته دغه طریقه وه چې هغوی به بیل بیل خوراک کوو پښتنو به یو غټ خانکۍ به و که نو نو دې علاقو باندې کالوخاني مشهور و کالوخان تیویان ته به د خورین د لوښي جوړېدل نو غټ خانکۍ به نو په هغې کې به که ترکاري وه که په هغې کې به روجې وې دا بیا راواچول نو سخر انګور بچي خواښې دا به ترې غونډ ته وشو دا زموږ د پښتنو دغه طریقه وه او د دې سره چې کوم د ساده زندگی ما ته یاد شي دا چې کوم دی نو د مشران ته به کېدی شي ډېر دی اوس ته خبرې بدل شو نو غټې کوټې به ودس نو دې کوټه کې به دلته چې کوم دی اخور جوړ کړی و اخوا ته به څاروي و په دې نیمه کې به څاروي ولاړ و او په دې نیمه کې به چې کوم دی خلک به دلته به کټونه پکې ایښي دلته پکې دی ناستو نو دا غونډ به یو نغري ته تاو نو ډوډۍ به مې اوس یې خوړله په یو لوښي باندې او همدغه هلته به غویانو چې کوم دی شپن وهو که نه واښه بیا خوړه او ټپ ټوپ غوشیان بیا هم کول داسې زندګي وکړه چې کله به په کسان لږ زیات شو نو کوټه خو به دغه یوه کوټه به ول او بچی به له غټ شو نو بله کوټه بیا نه جوړه هلته به له کټ اویزان کړم خو ستا لوښی په دې اویزان کټ کې سم حضرت شیخ صاحب دا فرمایل چې دا په جمع هغه هم داسې ویل چې دا د پښتنو طریقه وه بلکې لږ د دې نه تعمیم تاکلوا جمیعا دا د مسلمانانو طریقه ده چې مسلمانان به یو ځای خوراک کوي ابو داود کې روایت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته شکایت وشو صحابه فرمایي چې خوراک کوو خو بیماریږو نه نبی علیه السلام ورته معلومیږي چې تاسو بیل بیل خوراک کوئ وی یو ځای خورئ یو ځای خورئ یو ځای خوراک کې برکت دی او اشتاته دا د هندوانو طریقه ده دا بیل بیل پلیټ کې چیز اغستل دا د هندوانو طریقه ده نو دا هغه هندوانو نه مخکې چې کوم دی پنجاب زده کو بیا د هغې نه سرحد اوس پښتنو هم زده کړی نو اوس پښتنو هم زده کړی چې هر یو ځان له ځانله پلیټ کې شی اچي یو ځان له ځانله ګرځي نو جایز دواړه دي خو په جمع خوراک کې برکت وي په جمع خوراک کې خیر وي په دې کې تعلیم وي ته کښېنې خپل خوراک ته نو سره خپل بچي نوسي غونډ ځان سره کښېنوه نو چې ته ورته د خوراک چل نه ورښیې دی بیا چېرته زده کوي ته به ورته د خوراک چل زده کوي بچې بسم الله وایه نوړی دونه کوه مخې ته خوراک کوه دې خوراک کې د مخې نه خوراک کوي خلک دې خوراک کې د ارزه نه کولی شي دا به ته هغه ته ته چل ښې چې ځان سره یې کښېنې نو چې ځان سره نه کښېنې نه به ځناور به جوړېږي فاذا دخلتم بیوتا کله چې تاسو داخل شئ کورونو ته فسلموا علی انفسکم تاسو سلام اچوئ په خپلو ځانونو باندې بل باندې سلام داسې دی لکه په خپل ځان تحیتا دا تحفه ده من عند الله د الله د خوا نه مبارکتا طیبه دا د برکت والا ده او پاکه ده حضرت انس د پیغمبر علیه السلام فرمایي انسا په هر چا سلام اچوه یطیل عمرک چې څوک مخامخ راځي مسلمان السلام علیکم الله به دې عمر اوږد کړي اوږد عمر غواړي مسلمانان باندې سلام اچوه او چې کور ته ننوځي نو په کور کې سلام اچوه د کور برکت غواړي نو سلام اچوه الله به دې رزق کې برکت اچي الله به دې د کور په هر چیز کې برکت اچي کور باندې سلام اچوه نو د عمر اوږدوالی وایي په هر چا سلام اچوه او د رزق او د خوراک برکت غواړي نو په کور کې ننوځي نو سلام اچوه نو مبارکتا طیبه کذالک هم دارنګ یبین الله لكم بیان الله تاسو ته آیات خپل آیاتونه لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو پوه شئ
انما المؤمنون الذين بشك مؤمنان هغه کسان دي امنوا بالله ورسوله ما نوړي په الله او د الله په پیغمبر اذا كانوا معه کله چې دی وی على امر جامع په یو امر جامع باندې لم يذهبوا داغنا نزي حتى يستاذنوا چې دی اجازه وړي د پیغمبرنا مخکې په انفرادي مسائل او اجتماعي مسائل دي یو کس کار پیدا شو نو ته به د پیغمبر نه به اجازه غوښتله اوس چې اجازه غواړي چې کوم دنو امیر د مجلس نه د امیر سره نه به اجازه غواړي مدرسه کې اوسېږي کار دي شو د درخواست باور کی بغیر د درخواست نه بنځي دارنګ وخت لري لګولې پسې روزه کې چله کې انسان د ضرورت پیدا شو امیر صاحب د پلان کې ځات اعظم امیر صاحب اجازه وکړل شي ابدل دعا وغواړي دا طریقې په به تاسو سبا مسلمانان داسې نه کوي ان الذين بشك هغه کسان یستاذنونک چستانه اجازه غواړي اولئک الذين دا هغه کسان یؤمنون بالله ورسوله چې د ایمان وړي په الله او د الله پر رسول فاذا استاذنوک کله چې د ستانه اجازه وغواړي له بعد شأنهم د باز حال د پر د باز حاجت د پر فاذنت اجازه کلمن شئت چې کوم خوخي منهم د دوینا ستاته پته ورګي چې د عذر د او اجازه واستغفر لهم الله بخنه غواړي د پر د الله نه ان الله بشک الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی توله دعا وغواړه اوس دا خو مسلمانو روان دي نو دی چې که د څه ګناه پسې خو نه ځي چې توله استغفار غواړي نو دو وجې دي یوه خو دا چې دا جامع کار د مسلمانانو دا دینی کار دی او دی چې روان دی کېدی شي چېرته دنیا کار پسې روان دی چې د دنیا کار پسې روان دی هغه دینی کار پاتې شو نو چې پاتې شو نو ځکه وله استغفار او دعا وله وغواړه چې الله مسلمانو ضرورت پیدا شو موږ له چې څونه اجر راکړې دا دله ورکړه او دویمه دا ده که بالفرض دی روان دی تا ورته اجازه مو کړه د دین د کار پسې روان دی خو دلته چې مسلمانان ناست دي دا اجتماعي کار دی او هغه انفرادي کار دی اجتماعي کار د انفرادي نه ډېر اوچت دي دا ډېر خیر دی نو ډېر خیر نه پاتې شو لږ خیر پسې روان دی نو ځکه وله دعا وغواړه نو دا زموږ د ملګرو دغه طریقې د تبلیغ اجتماعي کار شروع نه بیا ته اوس انفرادي کار مه کوه دلته کې د اجتماعي کې حصه والا د انفرادي لپاره بیا خپل چې کوم د طریقې دارنګ اجتماعي دا هر ځای کې دی طالب نو دا اجتماعي درسونه دا نه چې په درس وخت کې طالب هلته ګوټ ته ناست دی او ذکر یې شروع کړی چې کوم دی الله الله کوي تلاوت یې شروع کړی تلاوت د خپل ځای دی د ذکر د خپل ځای دی اوس درس شروع دی اجتماعي کار چې کوي اوس د لپاره اهمیت دی عامه د کاغه مدرسه ده او کاغه مرکز دی او کاغه بل چیز دی خو اجتماعي کار دا اهم وي د انفرادي نه نو دا وجه چې را یو طالب روجي نیسي نفلي اوس خو فرضي ده خو درس کې نفلي روجي نیسي تا ته پته چې زه نفلي روجي نیسم زما په درس اثر پرېوځي مه نیسه نفلي روجي ستا لپاره کتاب اهم د علم حاصل کړه مدرس هم دقسې وي کله موقع داسې وي مدرس چې مثال نفلي روجي نیولی شي نیسه بهتر ده خو که یو مدرس داسې چې دی نفلي روجي نیسي په درس اثر پرېوځي هغه اجتماعي کار دی هغې اثر به نه پرې باسي درس وکړه مه نیسه نفلي روجي اجتماعیت دپاره ډېر لوی اهمیت وي نو ته اجتماعي کار کې ناستې د مسلمانانو اخوا انفرادي هغه به تلی دین دپاره خو هغه دونه اهم نه دی نو ځکه واستغفر لهم الله لا تجعلوا دعاء الرسول پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل ته له دعا غواړه یاره چې په ده باندې څه له دعا خو دا مسلمان د ځان دپاره دعا کوي که نه وایي نه چېرته ستا دعا او چېرته د پیغمبر دعا ملګري مسلمانان ورشي یاره چې پلان کې ځای کې ډېر ښه عالم دی ورځو چې دعا راته وکړي دا بل ورته یې بېوقفه خو دلته کښېنه ځان ته دعا کوه که نه سر اوس هغه پسې روان یې مینګورې ته ځي او پېښور ته ځي او پینډۍ ته ځي پلان کې عالم پسې ځو پلان کې شیخ صاحب پسې چې دعا راته وکړي خو ځان ته خپله دعا کوه که نه خپل درته قرآن وایه خپله ځان دپاره دعا کوه نو الله وایي نه په دې کې فرق دی لا تجعلو تاسو مه ګرځوئ دعا الرسول دا دعا ټکی مصدر دی که نه او مضاف شوی دی رسول ته دی د مصدر اضافت کله فاعل ته راځي او کله مفعول ته راځي دلته دواړه ټیک دي دا اضافت د مصدر فاعل ته کا لا تجعلوا تاسو مه ګرځوئ دعا الرسول دعاګانې د پیغمبر دا پیغمبر چې کومه دعا غواړي دا ته مه ګرځوه بینکم په خپل منځ کې که دعاء بعضکم په شان د دعاګانو د بعضو ستاسو بعد بعضې نورو لره یو ته دعا کې د بل دپاره یو د پیغمبر دعا ده د پیغمبر دعا د خپل دعا په شان ته مه ګرځوه د پیغمبر دعا قبول ده ستا دعا هغه شانې چېرته ده چې څنګه د پیغمبر دعا سره ستا برابر نه ده نو عالم دعا ته ځي نو هم ټیک د چېرته ستا دعا او چېرته د هغه بزرګ دعا منځ کې فرق دی
لہذا دعا د پاره تللی شي دعا رسول چې هغه د پاره دعا کوي دویمه دا ده چې دا ته مضاف کې مفعول ده نو بیا معنا دا ده چې ته بل کس ته آواز کوې نو چې څنګه آواز کې ادب سره آواز کوه او که ته پیغمبر ته آواز کوې نو وګوره ډېر ادب سره آواز کوې لا تجعلوا تاسو مه ګرځوئ دعاء الرسول آواز کول پیغمبر ته چې ته پیغمبر ته آواز کوې نو اوس دعا فاعل ته آواز کوې الرسول مفعول دی نو بیا دا اضافت د مصدر د مفعول ته چې ته بلنه ورکې ته آواز کې پیغمبر ته دا مه ګرځوه که دعا بعضکم بعضا لکه څنګه چې تاسو خپل منځ کې بل ته آواز کوئ یو بل ته آواز کوي زیاده راشه فلاني راشه داسې هغه ته مه وایه چې محمد صلی الله علیه وسلم راشه نه جي داسې مه وایه هلته په ادب خبره کې یا حبیب الله یا رسول الله زما خبرې ته غوږ کېږدئ زما دا حاجت دی نو هلته په ادب خبره کې د پیغمبر ډېر لوی شان دی نو ستا خوښه ده که ته اضافت د مصدر فاعل ته وایي که اضافت مصدر مفعول ته وایي قد يعلم الله الذين يتسللون دا صفات د مؤمنانو چې دوی تلل د مجلس نه پیغمبر نه اجازه غوښتله اوس دې په مقابل کې د منافقانو صفت نو منافقان اجازه نه غواړي هغه چې ځینو اخوا دی خو وګوري چې د چا خو راته څه فکر نشته بس غلی غونتې اوسي وي دا د منافق صفت دی دارنګې په درس کې مدرسه کې سبق وایي یاره که مړه خو ډېر کسان دي نن هسې مازدیري نشته ښه غلی دې اوسه کار دی د منافقانو وخوښه دی اجازه به نه ځي که تا نه امیر صاحب خبر دی او که خبر نه دی خو ته به مخکې دا اسلامي اصول د اجازه وغواړه بیا لاړ شه او چې د هغه فکر نه یا نن ازریم نه اخلي نن د نه خبرېږي اوم نه په پټه باندې وځي دا په پټه خو منافقان تلل نو الله فرمایي زه پیژنم هغه کسان یتسللون چې دا رستو رستو کېږي منکم ستاسو نه تسلل خویدلو ته ویلې شروع داسې وخویږي د سب نه بل نه اخر ته لاړ لوازا په خویدلو سره دا مفعول مطلق دی تسللون دپاره دی خو من غیر لفظه فليحذر الذين وديريږي هغه کسان یخالفون چې د مخالفت کې عن امره د امر د الله نه تصيبهم چې ورسیږي د فتنه سختی او تکلیف او یصيبهم یا ورسیږي د عذاب الیم عذاب دردناک الا خبردار ان لله بشک د الله د پر ما فی السماوات والارض هغه مخلوقات چې اسمانونو کې د پسمکو کې د قد علم تاخص الله پویږي ما انتم علی هغه چې تاسو پیي تاسو د حال الله ته معلوم دی هغه د موافقت دی او که د مخالفت دی و یوم هغه ورځ یرجعون الیه چې واپس کړی شي الله ته په ينبئهم دی له خبر ورکړي بما عملوا هغه چې د عمل کو والله بكل شیء علیم الله په هر چیز دی پویا